بسم الله الرحمن الرحيم باب فرض صدقة الفطر ولا ابو العالي بسم الله الرحمن الرحیم تبقداس دیکنات یہ پتا سلے نہ لئی تغبارے تو مقامت کے نہ پتہ لگی. بسم الله الرحمن الرحیم باب فرض صدقة الفطر. باب دے بیان دا تقدیر اندازی د صدقۃ الفطر حنفی معنی میں وکړه. مسئلہ دا د چې صدقۃ الفطر کی غنی مسلې دي. اوله مسئلہ دا د چې د صدقۃ الفطر حیثیت شرعی درجه شرعی صدا فرض دا واجب دا یا سنت مؤکده دا. نو ائمه ثلاثه امام شافعی اور مالک و احمد رحمهم الله هغه وی چې صدقۃ الفطر چې دانو دا فرض ده. لیکن دې ځکه محدثین حضرات دا فرمایي چې فرض ویل کی ما ثبت بدلیل قطعی، خو چونکه دلته خدا صدقۃ الفطر چې دا په اخبار احاد ثابت ده، نو فرض ده خو چونکه په دلیل قطعی ثابت نه ده، دغه ائمه ثلاثه منکر د صدقۃ الفطر ته کافر نه وي. امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې دا صدقۃ الفطر چې دا واجب ده. د دې وجنا چې احادیث مبارکاو کې د صدقۃ الفطر تاکید ډیر زیات دی. په دې اعتبار سره منګه چونکه د فرض نه پس د یو درجه قائل یو چا درجه الوجوب دا، امام سے فرمایي چې دا واجب ده. و اما اهل الظواهر چې دي ناغوي چې نه فرض نه واجب ده، سره سنت ده کې ورته کو جو ټیک ده کینې نه خیریت. دیمه مسله دا د چلکه صدقۃ الفطر د دې وجوب پسره منگوی چې یو نفس وجوب دی، یو وجوب یادا دی. وجوب د صدقۃ الفطر په فطر سره دی، توجه کا فطر سره دی. کله چې فطر تحقق د فطر شي او تحقق د فطر کله دی ورکی اختر لکه دا ورځې د رمضان په ټول ساروجي کې تیر شوي. نو لہذا چې کله فطر ستا متحقق شي یقیني شي صدقۃ الفطر واجب شو. ائمه ثلاثه فرمایي چې نه، صدقۃ الفطر چې کوم دی په خروج دا رمضان سره دی. نو مسله دا شو چې یو سړی مثلا د اختر په ماخام باندې ماخام نرسته دی مسلمان شو، دای په نس باندې نو واجبېږي د دې ونه چې دې پرد کې ونه مسلمان شوی نو. امنګوي چې د سار د سبا صادق وخت کې دې پیدا شي نو په دې باندې شو واجب شو، ځکه فطرانه فطر متحقق شو. درېمه مسله دا ده چې ادا کولو کیفیت څه دی، نو قبل خروج من الصلاه الى الصلاه د دې ونه چې فقرا مطمئن شي. سلورمه مسله چې مقدار د صدقې سره فطرانی سره دغه جواب دی من التمر صاعون دی و من الشعير صاعون دی، ٹھیک شو کنه، او ومن الزبيب صاعون دی، لیکن ومن الحنطه نصف صاع دی. او دغه مسله چونکه دیږي کې اختلاف کې راځي. بعض خلک کوئی د حضرت سے په زمانه کې غنم وو خو قلیلو، او اکثر توام د صحابه کرامو چې کوم التمر و الشعير ځان په پوکه دا ورته ان شاء الله مسله راځي چې بعضوی د غنم حضرت په زمانه کې د غنم سواو بیا معاویه سے د سوا کړی، دا خبره غلطه ده. نبی علیہ السلام په زمانه کې اگر چې خنته وو لیکن هغه ډیر اقل القلیل دی وکي حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایلو صاع من شعير و صاع من
عقیت وصام تمر وصام زبیب. او دلته تاسو حدیث وایي چې ابا سعید خدری وی کان طعامنا الشعير والتمر، غنم پکې نه ذکر شي. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ په زمانه کې بیا غنم ډیر شو، ابن عمر سے په زمانه کې غنم ډیر شو، بیا چې دوی دغه د غنمو موازنه وکړه نو د غنمو قیمت ته شعیر نه زیات وو. بیا معاویہ رضی اللہ عنہ په خپل دور خلافت کې وی چې من الهنته نصف الصاع، لکه د بخاری سبق نه داسې معلومي او من الهنته نصف الصاع، نو دا فتوا د معاویہ صاحب دا نصف الصاع خذو تا د طحاوینا او د ترمذینا داو خیم چې نبی علیہ السلام په خپل فرمایل دي ومن الهنته نصف الصاع، نصف الصاع دی. بیا دا صدقۃ الفطر چې دا نو دا به څوک ورکي، یعنی تبه ورکي بالغ د خپل د نفس او د خپل اولاد صغار نه، ورالتستا اولاد کبار دي او بالغان دي، دای صدقۃ الفطر پتا نشته ده. پاتې شو صدقۃ الفطر د خذ، الله اکبر، صدقۃ الفطر د خذ. نو بعض علما چې څوک صدقۃ الفطر جز د نفقه ده، ته چې په خاوند د خذ نفقه واجب ده، صدقۃ الفطر به ورکړي. او موږ چې دا د نفقه جز نه ده، نو کې خذ مالدار وا صدقۃ الفطر به خپل ورکړي، او کینی نو خاوند باندې خذ صدقۃ الفطر نشته. چلو بس رسول دي. ورا ابو العالیه واتون ابن سیرین صدقۃ الفطر فریضه، او مراد فریضه نه موږ وی چې دا فریضه په اعتبار د تقدر سره ده، لکه سورۃ انزلنا وفرضناها اے قدرناها، او په فقه کې تاسویل فرض الامیر النفقه اے قدرها. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن محمد بن سكن قال حدثنا محمد بن جهنم قال حدثنا اسماعيل هو ابن جعفر عنه عن عمر بن نافع عن ابيه عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تصدق قبل خروج الناس الى الصلاه. نګور نبی علیہ السلام مقرر کړی وا زکات الفطر د ورکی اختر فطر سرسایا صاع من تمر یو صاع د کجورنا یو صاع د وربشنا علی العبد والحر، په غلام باندې او په آزاد باندې. پونه چې هغه غلام دی چې هغه د تجارت نو او ستا خادمو نو پکار چې ته د خادم په ځای ورکی، او دارنګه په حر دا په مذکر انثى او دا سړی باندې دا په خځه باندې دا په ماشوم دا په لوی دا. ٹھیک شو ښا کې ماشوم مال خپل دی نو تغیر د مال نه باور کی، او که د ماشوم مال خپل نه دی نو چونکه ای کفالت پتا باندې نو ته به د خپل مال دغیب سرسایه ورکی. ځکه چې صدقۃ الفطر چې وجوب علی راس د کنا یمونه ویلیه د کنا، وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. چلو باب صدقۃ الفطر علی العبد وغیره من المسلمین، باب د بیان د وجوب د صدقۃ الفطر علی العبد په غلام باندې وغیری او غیر د غلام نه من المسلمین چې مسلمانان دي، صدقۃ الفطر غریب باندې. او جمهور مسلک دا دی چې دا غلام صدقه چې دا د غلام په مولا باندې ده. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاع من تمر وصاع من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين. باب صدقة الفطر صاع من شعير. بس اسان دی، بس دغه دې بیا راځي وایا. وبه قال حدثنا خبيثة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم عن اياز بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال كنا نطعم صدقة صاع من شعير. باب صدقة الفطر صاع من طعام. وبه قال بس اوس ګوره دا صاع من طعام چې نه داسې شی دی. بعض علماء کرام فرمایي چې دا صاع من طعام نه مراد غنم دي، اور امام بخاری مطلب دا دی چې لکه صدقۃ الفطر چې څنګه د شعیر نه صاع ده نو دارنګه د غنم نه هم صاع ده، ځکه چې دلته طعام راغلی دی او طعام نه مراد حنطه دي. لیکن موږ وایو چې نه، طعام نه مراد وربشي دي یا د طعام نه مراد تمر دی. او دغه موږ څخه دلیل دا دی ته دا حدیث دا صفست اخلاصی کی اخر کی حدثنا معاذ بن فضالہ وکته حدثنا ابو عمرو حفص بن میسرہ عن زید بن اسلم عن یاز بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر
صاع من طعامنا من به یو صاع د طعام وخلا. قال ابو سعید وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر او زمنګ طعام پای وکي وربشوي میوه وا کشمش ورته وي کنه کو والاقط اور پنیر والتمر وکجورا. نو معنا دا شو چې صدقه الفطر صاع من طعام اي من شعير وتمر واقط مراد ده. هر چې غنم دي نو حضرت په زمانه کې د غنمو فطرانه کې وا نو نصف سوا نه وا جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن زيد بن سمر يزيد بن عبد الله بن سعد بن ابي سرح العامري انه سمع ابا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاه الفطر صاع من طعام او صاع من شعير او صاع من تمر او صاع من عقيق او صاع من زبيب. اوس ګوره په دې باندې کې توای نو ترمذی راواړه وا په ترمذی کې دا رواج ته جلد اول 144 صفحه راواړه وا 144 صفحه. دا ګورا حدثنا عقبه بن مكرم البصري معلوم شو 144 کنا دا سلام کرخه کې عن جديان عن شعيب عن ابي عن جدي النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكه الا ان صدقه الفطر واجبه على كل مسلم ذكر او انثى حر او عبد صغير او كبير مدان من قمهن او سواه صاع من طعامنا. وګور طعام راغه د شعير په بارکه او مدان من قمهن راغه د غنم په بارکه. اصلال په ان شاء الله. چلو جی. باب صدقة الفطر صاع من تمر. جی. وبه قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا ليس ان عبد الله بن عمر قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاع من تمر وصاع من شعير. قال عبد الله فجعل الناس عيد له مدين من حنطة. باب صاع من زبيب. وبه قال حدثنا عبد الله بن میوه آسان دی ولې پس نو څه وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن ابي حكيم العجلي قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم قال حدثني اياز بن عبد الله بن سعد بن ابي سرح عن ابي سعيد الخدري قال كنا نعطي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام وصاع من تمر وصاع من شعير وصاع من زبيب فلما جاء معاويه وجاءت سمراء قال حرکت چراغ معاویه سے اوراغ للغنمنا دبارنا وقالوا فرمای اورا مد من هذا يعدل مدين. زه ګورما چې د غنمو ته ګورما نو د دې دا مدین چې کوم دي نو دا د صاف بار لیکي دي. حضرت معاویه سے وہ فرمایل چې نصف صاع لکه موږ چې د حضرت په زمانه کې هم نصف صاع جی والتشهير دلته ملاو شو جی. باب الصدقه قبل العيد. اخترنا مخي ورکه شابه. وبه قال حدثنا ادم وقال حدثنا حفص بن ميسر قال حدثني موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بزكاه الفطر قبل خروج الناس الى الصلاه. وبه قال فور باب صدقه الفطر. باب صدقه الفطر على الحر والمملوك. وقال الزهري في المقر والمملوكين للتجاره يزكي في التجاره ويزكي في الفطر. صدقه الفطر على الحر معنی دا و چې دا حدیث مقرر نه باب مخکې چې صدقه الفطر واجب ده دا یا ورکولا کار خرابي وتا مرم دا نه وتا بس الله اکبر ولله الحمد شمس الهی دی بماء منهمر. مخکې وی چې صدقه الفطر په غلام واجب ده اوس وی د غلام صدقه به سوق ورکي معنی دا ده على الحر او المملوك. امام زوري وی فی المملوکین للتجارت هغه غلامان چې ستاسو تجارت وی یزکا فی التجارت دایبا زکات ورکولږي په تجارت کې نو یزکا فی الفطر دایبا فطران لکه تا تجارتی غلام دا غلامان دي زکات په تیم ورکې نو دایبا سربا صدقه ورکې جی. به قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر او قال رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاع من تمر وصاع من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر فعدل الناس کی اشاره شو حضرت معاویه رضی الله عنه تا
لیکن دینه موږ تاسو وی چې اصل کې د حضرت سے په زمانہ کې وخت تشدید دل تر راغی جی. وكان ابن عمر يؤتي التمر فعوض اهل المدينه من التمر فاعطوا شعيرا او كان ابن عمر يؤتي عن الصغير والكبير حتى ان كان لا يؤتي عن بنيه. دا ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ایثارو هغه به د زکات ورکاو د خپل بچو نه د وړو لوی نه حتی ان کان لیوتی عن بنیه نافیوی زما د بچو بم ورکاو نو سمانه د نسوب بم ورکاو لکه اوس لکه دې زمانه کې هم دغه سې دي کنه خو دې زمانه کې واجب دي لکه په خوا بدلته کې خلق قلم امام سے بو کنه هو شو کنه لکه فرهاد امام دی جمعه نو دې به یو غټ رجسټر براوړه اختر په دې بدلته ناستو سارګل راغی ها سارګل سے سو کسانیه دیوی موږ د کوټ لس کسانه لس یې نهرا یو لس یې کې نهرا لس یو د چشمه په بدله سو جوړیږي 500 روپے دا شي نو سو شو 500 پونه شي ها کم یو کنه 500 کم یو کنه زال د خیرات اختیار خدي ها وكان ابن عمر يؤتيها الذين يقبلون وكانوا يؤتون قبل ابن عمر به ورکاو دا فطرانه غا چاته يقبلون چې چا به قبلولا وكانوا يؤتون قبل الفطر بيوم او يومين معنی دا وای هر چاته ورکول صدقه الفطر دی وای بجرا کې واخلا. قال ابو عبد الله بخاري بنيه یعنی بني نافع ان بنيه مخ ذکرو معنی بني نافع كانوا يؤتون ذری پارا اے لیجمع لا للفقراء معنی یاد ده قالوا كانوا يؤتون ودوی چې دوی به وکړه فطرانه لیجمع چې بیت المال کې جمع کړي شي لا للفقراء نه لفاظ فقیرانو اے لکه مطلب ته ځان پوه یعنی صدقۃ الفطر به جمع شو چې دا به بیت المال کې وي فقیران ته به ذات په نور کو چې دا تواله دا تو اخلا بیت المال کې به جمع شو بیا حضرت خپل په مرزه فقرا باندې مسکی ویشل جی. باب صدقة الفطر على الصغير والكبير قال أبو عمر ورأى عمر وعلي وابن عمر وجابر وعائشة وطاووس وعطاء وابن سيرين أن يزكى مال اليتيم وقال الزهري أن يزكى مال اليتيم توجه کا زکات ورکول کیږي مال د یتیم نه اوس وکړه کچري یتیم بالغ وو دغه چې نابالغ وی کنه نو پاغي خو زکات نشته کې یتیم بالغ وو ان دغه د مال ورکول کیږي او کې یتیم نابالغ نو دا فطرانه چې دا یا خو بد دې مال نه ورکول کیږي خو څوک وارث ور کوي او زکات بعد البلوغ دی جی. وقال الزهري يزكى مال المجنون د مجنون د مالم زکات شته خو مراد د زکات فطرانه ده هر چې زکات عرفي دي هغه په مجنون نشته دی رفع القلم دی جی. قال حدثني نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من شعير وصاع من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المناسك ان شاء الله احرام بتړو یو وتړل دی هو